حضرت واسع رحمت الله علیه او بزرگ دی هغه وی زما دا چیلی چې کم دی نو اینی ته شوق شوی چې دا اینی رو باسم او هغه چې کم دی نو تیکې کم او ځان له وریته کم هغه وریته کړي تیکو ته مې شوق کېږي خدای ډېر غریب و نو د ډېر سوچونه فکرونه وکړه محنتونه خو د ارمان نه پوره کېده نو د ویل یاره که چېرته اسلامي جنگ راغو نو اسلامي لښکر کې به شامل شم او جهاد به وکړم حالان کې ډېر لوی ولی الله دی موسله به کله کله په حوال وته سپهسالار اسلامي له ورله ورته وی چې کله اسلامي جنگ جوړ شو کافرو سره مقابله ته ځئ نو ما ته به اطلاع راکړې نو زه به ستا د سپۍ په حیثیت باندې چې کوم دی نو جهاد کوم د الله په لار کې او په زړه کې ده چې زه به جنګ وکړم او چې چېرته غنیمتونه چېرته اسلامي لښکر غالب شو نو غنیمتونه به راشي نو زه به د امیر لښکر نه وغواړم چې مال یو چیلې راکړه او د ارمان به پوره کړم 4-5 کاله بعد جنګ راغو 4-5 کاله بعد چې جنګ راغو نو د 4-5 کالو جنگ نه بعد چې کوم دی نو اسلامي لښکر چې روانېږي نو سپهسالار حضرت واسع رحمت الله علیه د سوال جواب وکړو وی چې حضرت تشریف راوړو اسلامي لښکر به چې کوم دی کافر سره مقابله کېږي او ډېر سخت جنگ دی حضرت واسع رحمت الله علیه خپل توره ډال راواخیسته زغره واغوسته او جهاد میدان ته لاړو او ډېر په بهادرۍ باندې وجنګېدو د کفارو لښکر له شکست پاش ورکړ او ډېر غنیمتونه یې یوړل جنگ خلاص شو د کافرو لښکر کې ډېر مردار شو او څه وتښتېده اسلامي لښکر غالب شو حضرت واسع رحمت الله علیه خپلې خیمې ته راغو او سوچ کوي چې غنیمتونه خو راغلي دي خو ډېر ګډان چیلي پکې راغلي دي نو یو چیلی چې کوم دی نو غواړم د امیر لښکر نه خو چې ده دا اراده وکړه چې ماله په غنیمت کې بس یو چیلی راکړي چې ده دا اراده وکړه وتو نو هغه وخت نه امیر لښکر د هغه مخې راغو وی حضرت وی غنیمتونه نور هم شته دی خو یو چیلی به چې کوم دی تعالی اول نه درکړم الله پاک د هغه په زړه کې پخپله واچوي حضرت واسع وفرمایلي وی او مې نه غوښتو خدای مې ارمان پوره کړو راغو هغه چیلې یې حلال کړ صفی کړ او اینې ترې راوویسته هغه ټوټې کا او لوښ یې پې کېښودو د پاسه په غوښه باندې او په اینه باندې او وی چې که خیر لږ ارام وکړم ستړی یم ډېر زیات نو بیا به د 4-5 کالو ارمان پوره کومه نو چې څنګه دی ملاستی نو دی خو ډېر ستړی و نو اوده شوی نو دې کې چې کوم دی نو فرشتې راغلي یو سر طرف ته ودرېد او یو خپو طرف ته ودرېد نو د خپو مبارکو طرف والا فرشته پوښتنه کوي په دې میدان په دې خلکو تبصره کوي لما جاء هذا الفلاني دا فلان کې څه ته راغلی و هغه وایي چې یقال له رجل شجاع د دې لپاره راغلی چې خلک ورته بهادر سړی ووایي دا بل سره راغلی و حضرت واسع فرمایي زه एकदम متوجه شم چې زما نمبر کله راځي او زما متعلق څه وایي وی لما جاء فلانې دا فلان کې څه ته راغلی دی وی هغه چې کوم دی نو د غنیمت په شوق کې راغی فلان کې وی لما هذا المستجع دا پروت سره راغلی حضرت واسع فرمایي ما ته اشاره وکړه وی هغه ورته وایي چې وی زه ډېر زیات د زړه په سترګو متوجه شوم چې د فرشتې کلام وورم چې زما متعلق څه وایي وی مسکین شهواني یو مس بوډالی شوقینو اشتها کبدا مشقیا دا د شوق و چې زه اوري تیکړې تیکې وخورم هغې ته راغلی خو لیس علی الله اجر د ده په الله په نزد څه اجر نشته د خدای په نزد هېڅ اجر نشته دی د الله سره د ده هېڅ اجر نشته بس एकदम حضرت واسع را پاسېدو
منډه کو داسې وکړ او په مانځه باندې ودرېد ای مولا تباہ و برباد شما ځان مې مرګ ته تړلو زخمی شوم تکلیفونه مې تیر کړ خدایا ستا په نس مې څه اجر نشته الله زه خو تباه شوم خدایا برباد شوم حاتفی आवाज ورته راغو واسه قد غفر الله لك الله ته بخنو فرمایله کدی جړه په وجه ولکن لا تعدوا لمثله ابدا دا ذکر ته چې کوم نه بیا ګوره په جون کې واپس یونه کی چې هغه کې زما رضا اخلاص مقصود نه سبق